अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम। मुहतरम उलमाए किरामो, आमो मुसलमानानो, मुअज़्ज़ज़ तालिबे इल्मानो, बिरादर मुहतरम के ज़मा कम सना सिफ़तों का अल्लाह ताला दे मुंगा टोल माफ़ की ज़ददे लायक नेमा बस यो तालिबे इल्म और दे मदरसे सर में ढेर ज़्यादा महब्बत है ज़का च पदे के ढेर खुद तहकीक कार कीगी और द इल्म सरा और द किताबों सर महब्बत और मीना द पदे मदरसा के खुसूसन मौलाना सज्जाद से पमंगा टोलो बाने खुसूसन पमा बाने ढेर ग्रान दे अल्लाह ताला जिन्हें दई उलूम के उम्र के पसेहत के सर जमूंगा दो टोलो मलगुरना बरकत वाचइयो सेहत ते वलवर की। मोहतरमो दिलचस्पम तलबा तालिबान रजमदी नो द तालिब दो शपगो सीजों सर ताल्लुक भी यो मदरसा नंबर 2 मुहतमिम, नंबर 3 असातिज़ाए किराम, नंबर 4 किताब, नंबर 5 अकारिब और वालिदैन यानी खपल कोर आसान अल्फाजों के अपना घर, और नंबर 6 दकोर न बहर अबाइद अजानिब देश पग उसी जोन सर द तालिबान और ताल्लुक भी और पकार दी कि तलबा दाशपग नंबर पूरा कई और देसरा वफादारी कई तोड़ुम्बे ताल्लुक दो तालिब इल्म द मदरसे सर है और मदरसे ता मादिर इल्मी वाई और मादिर इल्मी माना दादा चे लकब द मोर पखेटा के और द मोर पर जोलाई के च बंदा तरबियत कीगी नुहम दग से द तालिब इल्म तरबियत पर मदरसा कीगी और कम माशूम मोर पखेटा के पाग के नुकसान पातिशी लगा द मोर पखेटा के उड़नवी हमेशा उड़नवी द मोर पखेटा के कमजोरतियावी या यो अंदाम पकी ख़राब हुई नागबा हमेशा तकरीबन ख़राब हुई टूल मरागन न समेगी और कसम शी लम्याओं पर के नुकसान हुई कमजोरतियाँ हुई उम्दा रंग के द मदरसा चिस्तासो मादिर इल्मी दे नो कदे तरबियत तासो कबूल को दे खिदमत तासो को नो हमेशा दपारा बतासो कामयाब हो सही और हमेशा दपारा बस तासो जोन खबी और कतासो दा सोच को चिन्ना मदरसा के मोमंगा यूनो मुखो नौजवानान यू
زمونږ د عمل لپاره زمونږ د تربیت لپاره خو ډېر لوی ژوند پروت دی. مخکې چې مونږ بوډاګان شو یا مخکې چې مونږ مدرسان شو نو بیا به مونږ عمل کوو، ښه کارونه به کوو، تربیت به قبلو. نو دا د شیطان هغه دوکه ده. نو په مدرسه کې چې کوم د مدرسې استادان د مدرسې محتمم صاحب ستاسو تربیت کوي، په هغه تربیت باندې تاسو خفه کېږئ مه، بلکې د هغې تربیت مثال داسې وګڼئ لکه چې یو ماشوم د 10 کالو د خپل پلار نه تماچا او ټوپک غواړي او والد صاحب او مشران ورته وایي چې نه، مونږ تاله ټوپک، تاله تماچا، تاله کلاشنکوف نه درکوو، ځان به پیولې یا بل به پیولې. نو که هغه خفه کېږي نو د هغه خفګان بېځایه دی. دا د هغه تربیت د یو حصه ده، د هغه د تربیت حصه ده چې هغه له تماچا او ټوپک نه ورکوي. هغه ته وایي ستا د کتاب وخت دی، ته کتاب واخله، ستا د سکول وخت دی، ستا د مدرسې وخت دی، ستا د مکتب وخت دی. نو لکه چې هلته خفګان بېکاره دی، دلته هم که ستاسو استادان، ستاسو مشران ستاسو تربیت کوي، تاسو ته وایي فلانکي وخت کې تاسو مه وځئ، فلانکي وخت کې تاسو سبق وایئ، فلانکي وخت کې تاسو چې ده نو پاسئ، د مونځ اهتمام کوئ، د جماعت اهتمام کوئ. نو که په تاسو دا خبرې بدې لګي نو دا به د عقل او د فهم هغه نقصان وي. نو لومړی خبره دا ده چې د دې مشرانو هغه تربیت تاسو قبلوئ، د هغوی په لاره تاسو روان یئ، روان اوسئ. او بله خبره ده لکه چې د والدینو بنده خدمت کوي نو همدغسې دا مدرسه مادر علمي دی. د دې مدرسې خدمت او د دې مدرسې په تاسو باندې چې کوم حق دی نو هغه به هم پوره کوئ. مدرسه کې صفایي پکار ده، صفایي به کوئ. مدرسه کې د مدرسې د کړکو، د مدرسې د کمرو، د مدرسې د جومات، د مدرسې د لوټو، د مدرسې د ملکیت، د مدرسې په ملکیت کې چې کوم څیزونه دي نو د هغې به خاص خیال ساتئ. لکه چې د کور د شي بنده خیال ساتي د دې به هم خیال ساتئ. او صفایي د بدن صفایي، د کپړو صفایي، د مدرسې صفایي، د دې خیال به ساتئ. محدثین چې د سننو کتابونه لیکلي دي نو د سننو په کتابونو کې اول تقریبا کتاب الطهارت راځي. نو په طهارت کې پاکیزګي هم شامله ده او په طهارت کې صفایي هم شامله ده. نو دا خو د عام مسلمان شان دی او طالب علم خو کامل مسلمان دی نو د هغه شان خو ډېر اوچت دی، هغه به خامخا د دې خیال ساتي. په انګلینډ کې یو ځل یو پروفیسر یا یو لیکچرر یا استاد تپوس وکړو د طالب علمانو نه، د سټوډنټانو نه یې تپوس وکړو چې تاسو وایئ په کوم مذهب کې صفایي زیاته ده؟ په د هندوانو په مذهب کې زیاته ده، په عیسایانو کې او یا په یهودیانو کې یا په مسلمانانو کې. نو هلته کې خو مخصوص سکولونه نه، په سکول کې هندوان هم سبق وایي، سرکاري سکول وي. داسې خو نه ده چې په سرکاري سکول کې لکه دلته تعلیم نه وي او په پرایویټ سکول کې تعلیم وي، داسې هلته نشته. یو مسلمان بچی پاسې هغه ورته وایي په مسلمانانو کې صفایي زیاته ده. پروفیسر تپوس وکړو
وی د دې څه دلیل دی؟ وی چې د دې دلیل دا دی چې په نورو مذهبونو کې نشته او زمونږ په مذهب کې 15 وخته مونځ دی. د هغه مونځ دپاره اودس دی. په اودس کې څه فایده؟ چې کله مونږ استنجا کوو نو په اوبو باندې مونږ استنجا کوو نو زمونږ بدن هم صفا دی، زمونږ ظاهر هم صفا دی او زمونږ دننه حصې هم صفا دي. او چې د جمعې ورځ راځي نو زمونږ لپاره سنت دي او مستحب دي چې مونږ به غسل کوو او چې ده نو ویښته به برابرو، صفایي به کړو، زیاتو ویښتو چې کوم ویښته زیات دي د هغې صفایي به کوو. وی دا زمونږ په دین کې شته. تاسو وی د دې نورو نه تپوس وکړئ، پوښتنه وکړئ، په یو مذهب کې دا نشته، دا زمونږ په دین کې دي. نو صفائی کول، د مدرسې خیال ساتل، د مدرسې د املاکو خیال ساتل دا په تاسو ضروري دي. د مدرسې سره ستاسو دا تعلق دی. دویم تعلق د ستاسو د محتمم سره. محتمم سے یا د محتمم چې کوم قائم مقام او نائب وي یا د هغه طرف نه کوم ناظم نگران وي د هغې سره ستاسو تعلق دی. د هغې سره تعلق دا دی چې هغه کوم قانون جوړ کړی او هغه کوم حکم جاری کوي په هغې به عمل کوئ. او دا قرآن او حدیث مونږ ته بیان کړي دي چې کوم ستاسو حاکم وي، کوم ستاسو امیر وي، نو د هغه امیر حکم به منئ. په مباحاتو کې د شریعت په احکامو کې خو شریعت حکم منلی شي، مباحاتو کې به د هغه حکم منئ. یعقوب علیه السلام چې کله یوسف علیه السلام خوا ته راغی، مصر ته راغی سره د خپلو زامنو نه، نو قرآن کریم د هغې لپاره الفاظ استعمال کړي دي وخروا له سجدا. نو ظاهري ترجمه خو دا ده چې یعقوب علیه السلام او د هغه نورو برخوردارانو زامنو یوسف علیه السلام ته سجده وکړه. خو د هغه سجدې مقصد دا و چې مونږ به د یوسف علیه السلام چې کوم حکومت دی، یوسف علیه السلام حاکم دی، امیر دی، د هغه په قانون به چلیږو. مونږ به داسې نه وایو. یعقوب علیه السلام به دا نه وایي چې زه پلار یم، یوسف علیه السلام زما زوی دی، زوی له پکار دي چې د پلار په قانون چلیږي. دا چې کوم قانون د یوسف علیه السلام په ملک کې د ټریفک دپاره قانون دی، د تلو راتلو دپاره قانون دی، په هغه قانون باندې به یعقوب علیه السلام هم چلیږي. حالانکه هغه والد صاحب دی، نو دا د خرو له سجدا او مقصد دی. نو که محتمم صاحب د چا زوی وي، که محتمم صاحب د چا ورور وي، که محتمم صاحب د چا وراره وي، که محتمم صاحب د چا کشر وي، دا هغه به دا نه وایي چې دا زما کشر دی یا دا زما رشته دار دی، بلکې چې کوم قانون یې جوړ کړی په هغه قانون به چلیږي. او که نه چلیږي نو بیا په مدرسه څنګه چلیږي؟ یو ځل بنوري ټاون کې مولانا بنوري رحمت الله علیه یو دوست و او د هغه زوی په امتحان کې فیل شو، د داخلي په امتحان کې فیل شو، داخله ورته میلاو نه شوه. نو هغه مولانا بنوري رحمت الله علیه له راغی، وی چې زما دا زوی که داخل شو نو ښه به فیل شوی دی، خو تاسو یې داخل کړئ. نو مولانا بنوري ورته وفرمایل وی دا مدرسه به ډېره ښکلې چلیږي چې استادان یو طالب علم فیل کوي او زه یې پاس کوم، استادان یې فیل کوي او زه یې پاس کوم، نو دا مدرسه به ډېره ښکلې وچلیږي، بیا به څنګه مدرسه چلیږي؟ نو که دوست وي که هر څه په هغه قانون باندې به چلیږي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفه شو او د اسامه ابن زید رضی الله عنه هغه لښکر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شام طرف ته لېږلو د جهاد دپاره، نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه فیصله وکړه چې سریه
اسامہ ابن زید دا بخامخازی نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورته وویل چې دا د موقوف شي دا کار ځکه په مدینه منوره کې پکار ده چې په دې وخت کې موږ چې ته فوج نه لیږو نو حضرت ابو بکر صدیق وویل چې کوم فوج رسول الله صلی الله علیه وسلم د لیږلو اراده کړې ده نو هغه زه نشم باندې کولی هغه به خامخا ځي په یو بله موقع باندې ورته وویل اجبار فی الجاهلیت و خوار فی الاسلام د جاهلیت په زمانه کې ورته زبردست او طاقتور وي اوس د اسلام په حالت کې په کمزورتیا ښکاره کوي بزدلي او کمزورتیا ښکاره کوي نو بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه اسامه ابن زید چې هغه امیر و د فوج امیر و نو ابو بکر صدیق هغه ته درخواست وکړ لکه یو مشر چې نو هغه محتمم ته درخواست وکړي وی اسامه ابن زید که چېرې ستاسو اجازت وي نو د حضرت عمر رضی الله عنه په مدینه منوره کې زیات ضرورت دی د مشورې لپاره نو که ستاسو اجازت وي نو حضرت عمر به ما څخه پاتې شي نو اسامه ابن زید اجازت وکړو او هغه پاتې شو نو هغه مشر کشر ته درخواست وکړو او کشر ځکه چې هغه د جهاد د مدرسې محتمم و په هغه وخت کې هغه ته درخواست وکړو د هغه په درخواست کې قبول شو او هغه یې پاتې کړو نو د دې نه اندازه ولګوئ چې د کومې ادارې یو محتمم او ښه کار کوي د هغه خبره به منئ او دریم استادان دي استادان د هغوی به عزت کوئ د هغوی به اکرام کوئ د هغوی سبق ته به غوږ دی په توجه باندې به سبق اورئ او چې دنو تکرار به کوئ هغوی چې د کومه طریقه او قانون جوړ کړی دی په هغې باندې به روان یئ او د هغوی طریقه څه ده د هغوی طریقه دا ده پڑھ کے پڑھو مطالعه وکئ او بیا استاد څخه ولولئ دا د پڑھ کے پڑھو او بیا پڑھ کے پڑھو د هغې نه وروسته تکرار وکئ او د تکرار نه وروسته بیا مخکینی سبق چې هغه کوم راتلونکی سبق دی نو هغه بیا ولولئ او مطالعه وکئ نو د مطالعه معنا ده طلوع نه وتلی او طلوع دې ته وایي چې یو طالب علم او یو استاد د خپل ذهن رڼا په کتاب باندې واچوي نو د کتاب هغه مسائل د هغه په ذهن کې طلوع شي او د هغه د ذهن هغه فکر چې دی نو هغه په کتاب باندې طلوع شي نو د کتاب نه نوې مسلې راوباسي نو مطالعه باب مفاعله ده باب مفاعله هغه چې هغه د جانبینو نه د دواړو طرفو ته نه چې د دواړو طرفو نه وي نو د کتاب هغه مسائل به ستاسو په ذهن کې راښکاره شي ستاسو د ذهن یعنی د اساتذو د ذهن نه چې کومه رڼا وځي نو هغه په کتاب باندې پرېوځي نو و اساتذه د استاد نه باندې بے نیازه کېدی او بے پروا کېدی نشي یو ځل حضرت مولانا بنوري رحمت الله علیه وی امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب بخاری کې د صلات علی النبی د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د درود ویلو باب نه د منعقد کړي نو حضرت شاه صاحب خود دې لپاره توجیه لیکلې ده دا ډېر ځوان شو په نګړنګې ده برابر دی आवाज راځي په خبره باندې پوهیږي کنه
तो हज़रत मौलाना वो फरमाई, मौलाना पीनूरी रहमतुल्लाह अलैह वे का हज़रत शाह से जंदेवे मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह नमन बजाई न बिया पुख्तन करे वे कि हज़रत दे सन्नवी तोजे और दे के तोजे बयान कई कि इमाम बुखारी तो सलात अलन नबी कि तुमरा अहम बाब दे दाए उड़े न मना करे दा बाबे उड़े न तड़े वाक़ई वो बयान करे और मतलब इधर कि नूर तोजीहात को बयान की नखीर दा खुदान ला खबर अदा तदे वजह तो उस्ताद कदर कवई बगैर दोस्ताद ना बंदा दरसी किताब में शिहर कोले हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह बवे वे मुस्लिम शरीफ के जब यो दर्स के गैर हाजिर हो यो सबक के जब गैर हाजिर हो वे उस कलम चीज़ों पर मुस्लिम शरीफ की आग़ाज़ाई तको रस्म कि कुम ज़ाय के जब गैर हाजिर हो नो आग़ा सबक सरद दे कि माँ मुस्लिम डेर ज़रा उल वलो आग़ा सबक के माता अजनबियत मालूमेगी जिदा कोई अजनबी होते जाए दोस्ताज तुमरा बरकत हुई तालिब इल्म तो दाफो नहीं आदेगी जम्मा दोस्ताज ना दादाई पका मरस के वेले दे वेले में और करने में वेले लेकिन दोस्ताज दवेना और द तालीम अगर बरकत पर किताब के राशि अगर नूरानियत और रणाई पर किताब के राशि और अगर रणा पर वजबान दाग सीना और द तालिब इल्म अगर जहन रूखा नशी मददे वजह असातिज़ा किराम पर नागा बांधे और पकदाए बांधे खफकी की न पकार दादा चितासो द सबक नागा और द सबक कदान मन न कबई अब यो हदीस कि हमेशा तासो और न बाकी की दारदी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन या रिवायत के वसर अमलन मुतक़ब्बलन उम्र दी व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा दा रिवायत मुका टूल और नदे रिवायत न मालूमेगी कि इल्म नाफ़ी छिपागे बंदे अमल बंद कई न द इल्म नाफ़ी दो चीज़ों न बरकत है दो बरकतों ने दी पकी यो बरकत पके दादे कि रिज़्क़न वासिअन अल्लाह ताला पे परिज़्क़ के बरकत वाची न कम तालिब इल्म कि अगर इल्म नाफ़ी हासिल की न अल्लाह ताला पर अगर परिज़्क़ के कि फारिग़ शी न बरकत पके छे और द रिज़्क़ द मसले न को इंशाअल्लाह तासु को बेगम है कि बंदा आलिम शी न मौलाना ज़ियाउल क़ासिमी नु बताओ सोरीदले या बेनी ओरीदले दा बशरान कोई टोट पीदनी मौलाना ज़ियाउल क़ासिमी रहमहुल्लाह यो लेख मुकर्रिर पंजाब की अगर भाई खबर पूरा वे कि जब हम किसी से कहते हैं कि अपने बेटे को मौलवी बना दो अपने बेटे को मौलवी बना दो तो वो कहता है कहाँ से खाएगा कहाँ से खाएगा अभी चिकल आलिम शी जुमात तलाड़ शी जुमात के इमाम शी नबियावाई सारे हलवे मांडे मौलवियों ने खाए तो शोरों के वही दे बसफरी अबियावाई डटूर खुराकू न बोले से के ऊपर तो ताको ज़ाहिर खबर न दे हिंदुस्तान की भोपाल की यो ताजुल मसाजिद योडेर मशहूर जुमात थे भोपाल खार के भोपाल खार पर हकीकत के पुख्तनों जोड़ करो यो पुख्तन तेर शवे दरे सरोर सवकाल मख के दोस्त मोहम्मद खान आफरीदी अवध भोपाल बुनियादी से वो भोपाल यो करो दागे ताजुल मसाजिद के मदरसा दागे
محتمم چې وو منتظم هغه پښتون مولانا عمران خان چې هغه د دارالعلوم ندوة العلماء محتمم پاتې شوی نو هغه به یو خبره کوله وی اللہ تبارک و تعالی مولویوں کو اجناس بہت زیادہ دیتے ہیں اجناس کپڑے شوی ڈوڈائی شوا سامان شو صادر شو پانی شوی پیدار شو دا ولوی ډیر ورکئی اور نقدی اکثر نہیں دیتے نقد پیسے وی کمی والا ورکئی وی ځکه چې اردو کې به وی زه په پښتو وایم وی د نقدو پیسو مقصد هم دغه اجناس دي نقد پیسې خو نه د خوراک شی دی نه د څښاک شی دی د دې لپاره دی چې کپړې پې واخلې ډوډۍ پې واخلې فلانکې شی پې واخلې فلانکې شی پې واخلې نو وی چې د نقدو پیسو کوم مقصد دی هغه ولا الله تعالی ورکوي نقد پیسې وی کله ډېرې ورکړي نو دی په تجارت کې به کله مشغول شي نو د علم هغه لیڼ به دې پاتې شي نو نقد پیسې ولا کمې ورکوي او اجناس ولا زیات ورکوي په دې تېره هفته کې ما د چا تپوس وکړو یو مازې یو څادر اوس مې چاله ورکړی دی ګرم څادر وی دا ګرم څادر د کوم ځای اخیستی دی ما چې زه کوم شی استعمالوم د الله تعالی فضل دی هغه ماله ډېر راځي څادر خو موږ استعمالوم دلته هم هلته هم نو څوک چې دا شاګردان او نور څوک راځي نو هغه ماله څادر راوړي نو اوس دی تقریبا په دې لس ورځې کې به کم سے کم درې څادرې ماله راوړي نو یو ته بنده واخلي نور چاله ورکړي نو اجناس الله تعالی ورکوي د هغې غم مه کوئ انشاءالله او نقد پیسې به کله میلاویږي کله به کمې میلاویږي کله به زیاتې میلاویږي کله به نه میلاویږي نو ما دا عرض کولو چې د استاد نه بنده نشي مستغني کېدی او د استاد نه بنده چې دی نو بې نیازه کېدی بې پروا کېدی نشي او د دې ډېر واقعات دي که موږ یې بیانو نو په هغې باندې به ډېر وخت لګي چې د استاد نه بغیر کار نه چلېږي هغه علما لیکلي دي وایي یو سړی وی چې زه به په خپله د کتاب نه مسلې زده کوم ما ته د استاد ضرورت نشته هغه چې به مونځ کوو نو په مونځ کې به یې مخې ته بیزه ودروله ځکه چې په هغه په حدیث کې لوستي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کا با کله مونځ کو نو مخې ته به عنزه وه او عنزه وایي نیزې ته یا هغه امسا ته وایي چې د هغې امسا لاندې په آخره حصه کې د هغې اوسپنه لګېدلې وي د اوسپنې هغه چوکۍ لګېدلې وي هغې ته وایي نو هغه د هغې نه د عنزتون نه عنزتون جوړ کړو او د عنزتون په لغت کې وکړ چې د هغې معنا ده بیزه چې مونځ به یې کړو نو مخې ته به یې بیزه ودرولې وه بیا ته دغه شی جوړ شي د بنده استاذ کینی د بغیر د استاده چې هغه بالکل وایي نو هغه به بالکل وایي وایي چې دا بالکل یې لیکلی دی بالکل نه دی او په اردو کې که مو صاف کرو نو هغه به وایي یاره دا خو من خو صاف کرو د مو په ځای به هغه من خو وایي ځکه استاد نه دی ویلی نو بغیر د استاد نه کار نه چلېږي زه یو خبره کوم نو بیا به مخکې تېر شو چې دا نورې نمبرې مختصرې زه بیان کړم نو زمونږ استادو زما د دې ټولو مشرانو استادو د زروبی ثابت صاحب د مفتي فرید صاحب رحمه الله والد صاحب هغه د دې ټولو مشرانو استادو زمونږ د والد صاحب زما د تره د مولانا حمدالله صاحب د پنجپیر مولوي صاحب دي د شاه منصور مولوي صاحب شیخ القرآن او د تقریبا د اکثر استادو
نو په دې نحوه کې راځي وایي په مبتدا او خبر کې عامل معنوي دی نو هغه عامل معنوي طالبان نه پېژني چې دا د کوم ځای نه څه بلا راړه عامل معنوي څه ته وایي او د کتابونو په حواشیو کې هم نه لیکلي چې عامل معنوي څه بلا ده هغوی به وایي عامل معنوي په حقیقت کې دی عامل فرضي عامل دی وی ځکه چې مجرور دپاره جار پکار دی هغې عامل دی او د منصوب دپاره ناصب پکار دی هغه ناصب چې دغه کوي غږېږي نو دا لږ کمیږي نه که برابر دی د منصوب دپاره ناصب پکار دی هغه عامل دی او د مرفوع دپاره رافع پکار دی رافع نشته نو عامل پکې فرض که چې قانون مات نشي ځکه قانون دا دی چې معمول دپاره عامل پکار دی او بیا به یو مثال د دې بیانو وی به یو سړی بل یو عالم له راغی یو مولوي صاحب لا یا یو حسابدان لا ورته وی مونږ درې کسان یو درې او 19 اوښان دي هغه 19 اوښان په مونږ کې داسې تقسیم کا چې د یو له به نیمه ورکړي نصف بل له به ثلث ورکړي او بل له به نهم حصه ورکړي چې تسعود به وایي او دا 19 اوښان تقسیم کا خو چې کسر پکې رانشي نیمه پکې رانشي هغه ورته ډېره ښه ده هوښیار سړی و نو هغه 19 اوښانو سره یو اوښ بل میلاو کړو هغه اوښې د دې دپاره میلاو کړه چې تقسیم صحیح شي د دې دپاره میلاو نه کړه چې دا اوښ هم تقسیم کړم نو 18 اوښان ته جوړ شو نو په هغې کې نصف یو له ورکړه نصف پکې 9 دي ثلث بل له ورکړه ثلث پکې 6 دي 9 او 6 15 او یو له تسعه پکې ورکړه 9 حصه 2 د دوی هغه له ورکړو 19 اوښان تقسیم شو او هغه خپل اوښې واپس کور ته راوست وی دا یو اوښ چې هغه د تقسیم دپاره نو بلکې دا د قانون د تصحیح دپاره چې کسر رانشي نو دغسې عامل معنوي هغه وی عامل معامل نشته خو د هر معمول دپاره عامل پکار نو وی عامل فرض کړه نو داسې ښکلې خبرې به تاسو ته د استادانو سره میلاویږي که په تش کتاب باندې کار چلېدی نو هغه یو سړی وی چې د لغت نه کار اخیسته نو چې استنجا به یې وکړو نو وتر به یې وکړو ورته یې وی ولې ځکه په حدیث کې راځي من استجمر فلیوتر چا چې استنجا وکړو نو فلیوتر وتر دې وکړي حالانکه هغه وتر نه هغه مطلب مراد نه ده بلکې دا ده چې طاق استعمال کړه لوټه وي یا ګټه وي یا ټیشو پیپر وي نو محترمو د استاد د بغیر کار نه چلېږي د دې وجې استادانو سره وفاداري کوئ او د استادانو وفاداري دا ده چې د استادانو په خبرو باندې عمل کوئ توجه کوئ او د سبق ناغه کوئ نو ما دا خبره کوله چې اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من كل داء د دې نه معلومیږي چې علم نافع بنده حاصل کی علم نافع هغه دی چې په هغې باندې عمل کوي او په عمل کې په قانون باندې هم عمل شامل دی او قانون دا دی چې تاسو په سبق کې حاضري کوئ نو چې کوم طالب علم حاضري کوي نو تاسو به کتلي همیشه حاضري کوي نو هغه ناجوړه کېږي نه رزقا طیبا وشفاء من كل داء د هر مرض نه الله تعالی وړ شفا ورکوي هغه ټول کال الله تعالی نه ناجوړه کوي او کله ناجوړه شي نو بیا هم سبق نه راځي او چې دا ناغې کوي نو بس کله وایي فلو دی کله وایي زکام مې دی کله وایي فلانکې مرض مې دی کله وایي موټر کې چې دی نو لیټ شوم کله وایي فلانکې کاوره شو نو بس سپیس هغه ځان له کار خراب کړي اوس یې به یې غم خادې شروع کړي دی
طالبان پکې چې اوس ډېرې غم خادی کوي غم خادی هلکه دا اتوار راځي که نه د اتوار دا ډېره خطرناکې زمونږ هغه ملک کې خو دا ډېره ښه ده چې د اتوار پر ورځ چوټي هلته د اتوار پر ورځ چوټي د جمعې پر سبق وي نو د جمعې د سبق دا فایده ده چې طالبان ټول په هغه کې جمعه کې حاضري د وخته نه د اتوار پر ورځ چې چوټي نو هغه غم خادی مونږ پکې کوو هغه یې پکې کوي هغه ملک کې د دې ځای نه هم زیاتې غم خادی وي نو خیر د هغه غم خادی نه به ځان فارغوئ هغه د مولانا شرف علي تانجوي رحمت الله علیه او د نورو بزرګانو شاه عبدالقادر رحمت مولانا عبدالقادر رایپوري رحمت الله علیه چې هغه خطونه به یې جمع کول او په منګي کې به یې اچول او بیا چې کال تیر شو یا ډېره موده تېره شو نو هغه به یې راواغوستل کله به یې وی الله تعالی دې قبول کې مبارک دي شي د فلانکي زوی شوی دی د فلانکي واده شوی دی کله به وی انا لله و انا الیه راجعون فلان کې وفات شوی دی نو العلم لا يعطيك بعده حتى تعطيه كلك علم طالب بعد ایسا ندر کئی سو پوری چې تا علم لخپل ټول توانائی او ټول طاقت نیوا کړي هغه په یو روایت کې ډېر اوږد روایت ته په هغې کې په روایاتو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 سیزونه خوښ وو بیا د ابوبکر صدیق بیا د فلانکي د فلانکي په آخر کې راځي وایي د الله تعالی هم 3 سیزونه خوښ وو نو په هغه 3 سیزونو کې یو څه دی بذل الاستطاعه خپل ټول طاقت په علم کې او په عمل کې خرج کړي دا د الله تبارک وتعالی خوښ دی والبکاء عند الندامه او چې کله پیمانه شي په توبه کې به وجاړي والصبر عند الفاقه که مصیبت او فاقه در باندې راشي نو په هغه فاقه کې به صبر کوي نو بذل الاستطاعه استطاعت خپل طاقت خرچول دا خدای الله تعالی خوښ دی نو محترمو د استادانو به ډېر خیال ساتئ استاد نه خوشحاله نو په علم کې به برکت وي که هغه نه خفه نو د علم باندې برکت وځي او هغه شاعر خو به تاسو اورېدلی زما په خیال ان المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان اذا هما لم يكرما ان المعلم والطبيب كليهما معلم او ډاکټر دواړه لا ينصحان هغه بستا خیر خواهی نه کوي اذا هما لم يكرما چې د دواړو عزت ونشي فاصبر لدائك ان جفوت طبيبه واصبر لجهلك ان جفوت معلما نو په خپل مرض باندې صبر وکړه که ډاکټر او طبيب دې خفه کړو او په خپل جهالت باندې صبر وکړه که خپل معلم او استاد دې خفه کړو نو دې وجې د استادانو به خیال ساتئ او ورپسې د کتاب نو کتاب سره به زیات تعلق ساتئ او دا خو تاسو ته معلومه ده چې کتاب د طالب علم او د عالم دپاره یو محبوب شی دی او حافظ شیرازی ویلی دی وی دری زمان خلیلی که خالی از خلل است سراحی مینابو سفینه غزل است او خلل پذیر بود هر بنا که می بینی مگر بنای محبت کی خالی از خلل است وی زمان دپاره خسدی تو شراب هغه پیاله ده د شراب نه مراد د الله تعالی او د رسول صلی الله علیه وسلم د محبت د شراب دی نو ستاسو دپاره د محبت شراب دا دی چې کتاب سره محبت دی او کتاب سره محبت حضرت مولانا بنوري رحمه الله د زړه بیمارو ډاکټرانو ورته وی تاسو به آرام کوئ او د هغه یو دوستو د مصر د جامع ازهر شیخ الازهر
او ډېر ښه سړی و، موږ هم لیدلی و، عبدالحلیم محمود رحمت الله علیه. عبدالحلیم محمود رحمت الله علیه کتاب لیکلی و، مولانا ته یې راولېږه. نو مولانا وی څه وکړم؟ ډاکټر راته وی چې مطالعه مې وکړو او دوست راله کتاب رالېږلی و، نو 500 صفحې کتاب مې په شپه کې وکتو. 500 صفحې. نو د کتاب سره تعلق ساتل، او لکه حافظ شیرازي چې ویلي دي چې خلل پذیر بود هر بنا کې مې بینی، وای هر عمارت چې دی نو هغه راپرېوځي مګر بنای محبت کې خالی از خلل است. چې د کوم شي سره د محبت وي نو په هغې کې هېڅ نقصان راځي، ځکه محبت په هر شي باندې غالب وي. او ما چې کوم آیت کریمه ولستل په هغې کې هم دې مضمون ته اشاره ده. کوم آیت کریمه چې ما ولستل په هغې کې الله تبارک وتعالی فرمایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. د دې یو مطلب دا دی الله تبارک وتعالی ستاسو حالات نه بدلی سو پورې چې تاسو شکر په ناشکرۍ باندې نی بدل کړی، نو الله تعالی هغه نعمت په مصیبت باندې نه بدلی. چې الله تعالی تاسو شکر په ناشکرۍ باندې بدل کړو، نو الله تعالی به نعمت په مصیبت باندې بدل کړي. د نعمت به دنه واخلو، لکه د مکې والا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم واغست، مدینې والا یې ورکړو، چې چا ناشکري کوله د هغه یې نه واغسته. او یو مطلب یې دا دی ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله تبارک وتعالی د قوم حالات نه بدلی سو پورې چې هغوی د بدلولو اسباب نه اختیار کړي، حتی یغیروا ما بانفسهم. نو یو بدلون به هله راځي چې اسباب تاسو بدل کړئ. نو اسباب دا دي که تاسو وایئ چې زه عالم شم، تاسو وایئ چې زه کامل شم، نو د علم هغه اسباب به اختیاروئ. نو حتی یغیروا ما بانفسهم چې ترک اسباب د هغې په ځای اسباب تاسو نی اختیار کړي، نو حالت به نه بدلېږي، دغه د جهالت حالت به بیا چلیږي. او دا مطلب یې هم دی ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. د دې دویمې معنی سره دا هم مناسب دی. شاه عبدالعزیز رحمه الله یو څوک راغلل ورته یې ویل چې دعا کوئ، دعا کوئ چې مال الله تعالی بچی راکړي. څو ځلې ورته ووایي، نو هغې ورته ویل واده دې کله کړی دی؟ وایي چې واده خو مې نه دی کړی. نو چې واده یې نه کړی نو بچی به څنګه پیدا شي؟ نو چې اسباب باندې نه اختیار کړي نو هغه کار هم نه کېږي بغیر د اسبابو نه. او دا یو مطلب دی چې څو پورې تاسو ماحول نه بدل کړی، ماحول نو تر هغې پورې بدلون نه راځي. نو تاسو لپاره ماحول دا دی چې د مدرسې ته راغلي، د مدرسې دا ماحول چې دی نو ستاسو لپاره بدل شوی دی. د علم ماحول دی، د عمل ماحول دی، د تقوا ماحول دی. نو د دې ماحول نه فایده واخلئ او د دې ماحول نه روحانیت نه خپل روحانیت نه ترقي ورکړئ. نو حتی یغیروا ما بانفسهم سوچ ماحول نه بدل شوی. ځکه خلک وایي دشمن لفظ دی دې کې دال دنیا کې چې ډېر مشغوله شي نو دا دشمن دی. شین شیطان د باندې دشمن دی، د خیر نه منع کوي. میم ماحول د باندې دشمن دی، ماحول د وجه نه غلط کار کوي. نون نفس، نو د دشمن په لفظ کې څلور دشمنانو ته اشاره ده. نو بهرحال یو معنی دا ده لا یغیر ما حتی یغیروا ما بانفسهم. الله تعالی ستاسو حالات نه بدلوي تر څو چې تاسو خپل زړه نه بدل کړئ. دا څلورمه معنی ده چې زړه بدل کړئ او زړه ولګي، نو بس بیا به تاسو نه کتاب راخکي او تاسو به وایئ چې نه زه خو به کتاب ګورم. نو د کتاب سره مینه محبت دا دی حتی یغیروا ما بانفسهم.
وخير جليس في الزمان كتابه تصويد لدي متنبي وي أعز مكان في الدنيا سالك صالح وخير جليس في الزمان كتابه. بہرحال پنځم شیخ تاسو دپاره د کتاب نه وروسته دی والدین او خپل کور. والدین بس تاسو خیال ساتي او تاسو به د والدینو خیال ساتئ. نو تاسو به والدینو خیال ساتئ. دا خبره به ډېره اوږده شي خو زه ډېره مختصره خبره کوم ځکه ناوخته شو، وخت ډېر تېر شو او مونږ بل ځای ته هم روان یو او ستاسو به هم څه چې پروګرام وي نو هغه به وي. نو والدینو سره تعلق او د والدینو ستاسو سره تعلق. نو والدینو سره ستاسو تعلق څنګه دی؟ ښه اخلاق دي، ښه آداب دي، د هغوی ادب کول دي. تاسو دلته اکثر طالبان چې وي نو هغه مالش ته کوي، لکه چې استادان له مالش کوي د سر. تاسو چې لړ شئ والدې والده د هغوی سر مالش کوئ، د هغوی خدمت کوئ. او دا مه وایئ چې مونږ خو طالبان یو چې کور ته لاړ شو نو بلکل کار به نه کوو. نن سبا دا مصیبت دی، کور ته چې لاړ شي نو بلکل کار نه کوي، بس سپینې سپینې کپړې اغوندي او کار نه کوي. نه، والد صاحب د دکان کې وي او تاسو څخه فارغ وخت چې په چوټای لاړ شي خو په هغې کې فارغ وخت وي، دکان کې د هغه مدد کول دي، زمینداره کې د هغه مدد کول دي، که د بالونو د خشاکو ضرورت وي په هغې کې مدد کول دي، د بازار د سره وړل په هغې کې مدد کول وي. نو دا خو تاسو ته هغه اوږده کیسه معلومه ده د بخاري شریف چې غار را پرېوته او 3 کسان پکې قید شو، دغه شو پکې بند شو پکې. نو هغه یو هغه نورو کې څه وکړه هغه خو نه شو بیانولی، خو هغه یو څه ووې د والدینو خدمت. ما به پای راوړل چې څو به والدینو نوس کړي شوده پای، نو ما به خپلو ماشومانو له هم نه ورکول. نو چې دا یې ووې نو 3 حصه د هغه غار کولاو شوه او بیا هغه نورې حصې هم وروسته کولاو شو هغوی ته ووتل. نو دا د والدینو د خدمت د وجې نه و. نو د دې وجې مونږ خو چې طالبانو او کور ته به راغلو زمونږ ټول مشران او مونږ نو د کور کې هغه وخت کې خو ګیس ویس نه و، نو د کور دپاره خشاک راوړل، کور کې چې کمې څه وې چې زنه څاروي به وو د هغوی دپاره واښه راوړل، نور چې د کور څه خدمت و ټول به مونږ کوو او مونږ نه بلکې ټولو طالبانو به هغه وخت کې کوو. نو چې تاسو د هغوی خدمت کوئ او نور یې نه کوي نو هغوی به وایي یاره چې دا زمونږ نور زامن دی دی هم طالبان کو ځکه دی زمونږ په کار راځي، دی زمونږ خدمت کوي. نو تاسو به د هغوی خدمت کوئ او هغه والدین چې دی نو هغوی به ستاسو خدمت کوي، ستاسو سره به محبت ساتي. د هغوی محبت څه دی؟ تاسو باندې به خرچ کوي، هغه خو ظاهره خبره ده. خو ستاسو 2 میندې دي، یو مور خو ستاسو دا کور کې، یو مور ستاسو دا ده، دا مادر علمي دا هم ستاسو مور ده، لکه دې نوم دی مادر علمي. نو چې کومو والدینو له الله تعالی همت ورکړی وي، طاقت یې وي، پیسې وي ورڅخه د غلې کېږي، نو هغوی چې دی نو هغوی به د مدرسې خدمت وکوي، چې د هغوی د مدرسې خدمت به د بچو په وجه باندې کوي. نو بیا الله تعالی به هغوی له څنګه برکت ورکوي. نو په قرآن کریم کې دا خو ډېره اوږده خبره ده، خو بس زه به اشارات تاسو ته وکړم او دا اساتذه کرام به انشاءالله بیا تاسو ته تفصیلات بیانوي. نو په قرآن کریم کې چې څوک خرچ کوي نو دا خرچ کولو 4 قسمه بیان کړي دي الله تعالی، یا 3 قسمه بیان کړي دي. په هغه یو قسم کې بیا 2 قسمه دي. یو قسم الله تعالی بیان کړی دی چې د هغې ابتدا هم ښیي او د هغې انجام هم ښیي، هغه خرچه چې د هغې ابتدا هم ښیي او د هغې انجام هم ښیي. دویم قسم یې هغه بیان کړی دی چې د هغې ابتدا هم خرابوي او د هغې انجام هم خرابوي. نو هغه بیان کړی دی فترکه صلدا، لکه یو سړی دی هغه په ګټه باندې کرونده وکړه، نو چې په ګټه کرونده وکړه باران پرې وشو بس هر څه صفا کړو، د هغه ابتدا هم خرابه ده انتها هم خرابه ده. او یو قسم هغه دی چې د هغې ابتدا ښیي او
انتها او انجام خرابي هغه دا دی چې خرچه وکړه او د هغې خرچې نه وروسته هغه په چا باندې اثباتي احسان پې کوي جتلا وایي ضرر ورته رسوي وایي ګوره ما خو تعالی فلان کې شی درکړی و ته زما خدمت نه کوې نو ابتدا یې ښه ده او انجام یې خراب دی ايود احدکم ان تکون له جنة من نخیل واعناب اوږد آیات دی نو په هغې کې الله تعالی دا بیان کړي چې د هغې دا مثال دی لکه د یو بنده ډېر ښکلی فصل وشي او هغه ګرځېدونکې چاپېره چې کومه هوا ګرځي په هغې کې اوري چې هغه راشي بګوله او هر څه ورته تباه کېږي نو د هغه هر څه خراب شو نو ابتدا یې ښه شوه انجام یې خراب شو او د کمه خرچه چې د هغې شروع هم ښه وي او په آخر کې هم انجام یې هم ښه وي د هغې دوه قسمه دي یو قسم دا دی الله تعالی بیان کړی دی چې تاسو د الله په لاره کې خرچ کړئ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء چې د الله په لاره کې د الله په لاره کې څه دی عمره ده حج دی جهاد دی او چې دی نو د دعوت کار دی او د علم کار دی دا په علم کې چې دی ستاسو دا خرچه په علم کې لګي په خپلو زامنو باندې لګي ستاسو په کشرانو باندې لګي په مدرسه باندې لګي نو الله تعالی وایي د دې داسې مثال دی لکه یو دانه دې وکرله د هغې یوې دانې نه چې دی نو اووه وږي پیدا شو او په هر کې سل دانې وي نو 700 شو او دا والله یضاعف لمن یشاء دا هغې نه هم الله تعالی زیات ورکوي نو په ابن ماجه کې یو روایت دی چې د الله په لاره کې خرچه وکړه او هغه په کور کې ناست دی او خرچه وکړه نو هغه په 7 لکه باندې حساب ده نو چې په دې مدرسه باندې تاسو خرچه وکوئ په خپلو زامنو په خپلو کشرانو باندې کوئ په دې مدرسه باندې کوئ نو فی سبیل الله الله تعالی به 7 لکو ته ورسوي او دویم قسم بیان کړی دی په هغه فی سبیل الله نه دی هغه ابتغاء مرضات الله دی چې د الله د رضا دپاره نو د الله د رضا دپاره چې نو هغه د دې فی سبیل الله نه کم دی نو هغه الله تبارک وتعالی بیان کړی دی چې د هغې مثال داسې دی کمثل جنت بربوة لکه اوچت ښکلی ځای وي په هغې کې ښکلی فصل وشي او اصابها وابل او چې دی نو په هغې باندې باران وشي فإن لم یصبها وابل فطل که چېرې په هغې ډېر باران وشي ونه شي نو لږ باران د هغې لپاره کافي دی نو د الله د رضا دپاره چې وي نو هغه په دویم نمبر دی او چې د الله تعالی د رضا دپاره هم وي او د الله په لاره کې وي لکه دا علم د الله تعالی لاره ده نو د دې په برکت باندې به الله تبارک وتعالی په دنیا کې به برکتونه درکوي او په آخرت کې به الله تعالی برکتونه درکوي نو دا د هغه والدینو سره تعلق دی او د والدینو د کشرانو سره تعلق دی او بیا چې تاسو کله لاړ شئ د اباعدو او د کور نه بهر جومات کې حاضري ده جومات کې چې دی نو مونځ کې حاضري ده او د جماعت اهتمام دی د تبلیغ او د دعوت اهتمام دی موقع کتل دي کلمه خیر چاته ویل دي او چې دی نو رشته دارانو سره تعلقات ساتل دي د رشته دارانو ته چې دی نو ملاقات دتل دي نو د هغه اباعدو سره او اجانبو سره تعلق دی نو الله تعالی دې تاسو له موږ ټولو له په دې شپږو نمبر باندې د عمل کولو توفیق راکړي بس دغه څو خبرې وي الله تبارک وتعالی دې قبول کړي او دې مدرسې له الله تعالی ډېره ترقي ورکړي اوس کې ستاسو